شکریہ ادا کا. دا په یونین کونسل چمکنی کې د الخدمت فاؤنڈیشن او چمکنی آرفن سپورٹ پروگرام مشترکه یو کوشش دی چې هر کال رمضان کې مونږ کوو. الحمدلله په دې کال هم رمضان د مبارک میاشت کې دا خبره مونږ سره تور تیر کال به مونږ یو افطاریم پکې وکړو. د ټول ماشومان راغون کړل. اوس کال د حالاتو د لاسه هغه ممکن نه ده. دا اوس مونږ سره 300 نه ابو ماشومان او تقریبا اندازه چې 320 یا 330 پورې ماشومان الکان او جنکیانې چې دا غي عمرونه 3-4 سال نه تر 14 سال پورې اوغه آرفن یتیمان دي. او دا زموږ د مرګري ناس دی ډیټا د خپل محلو را جمع کړي و او د اختر یو گیفت ورته به مونږ ویل چې هغه کې کپڑې دی او بیا د ماشومان جنکو لپاره پکې بنگړي او نکریزي وغیرہ دا شیزونه دي. نو دا غا تسلسل دی چې گذشته په 15 کال راستي په دې کلی کې د یتیمانو د کفالت یو سلسله مونږ شروع کړې ده چې باغې کې مستقل 42 ماشومان چې ماهانه ورته 2-3 هزار روپۍ ملاويږي. دغه د سکول فیس او نور ضرورتونه باغې کې پوره کیږي. ورسره داسې په لیو موقع د اختر په موقع باندې ورسره مونږ دوی دپاره د مرګرو په تعاون سره د کلیوالو په تعاون سره او نور مرګرو په تعاون سره د هغوی د اختر د ضرورتونه سرته رسو او د الله په توفیق سره د مبارکه میاشت کې د یتیمان ماشومانو سره د دې خوشحالۍ کې د اختر خوشحالۍ کې د شاملولو لپاره دا سرګرمي مونږ د خیر سره تورس دا مرګري به د خپل لیس مطابق به د کپړې واخلي او خپل داغي محلو کورونو کې تبه پاغه عزت نفس مجرور نشي دای کورونو ته ان شاء الله رسي. ورسره مونږ شکریا ادا کوو دغه سوکانو نه بهر دغه ټول ډونرز چې مونږ سره تعاون وکړو او دغه تعاون په بنیاد باندې دا ممکن و چې دا اختر په دې خوشالانه کې دا ماشومان یتیمان الکان او جنکۍ هم شریک شو. دا چې کوم نن پروګرام روان شوی دی دا د چمکنی آرفن سپورٹ چې کوم زموږ پروګرام دی او دا الخدمت یو مشترکه یو وینچر روان دی چې کوم کې مونږ د یونین کونسل چمکنی چې څومره یتیمان دي دا غي د پر مونږ د اختر د جامو بندوبست کو دا سپیشلی مونږ په رمضان کې کوو او دا مونږ درستو تقریبا 3-4 سال نه کوو. خو دې ځل افسوس په یو خبر مونږ ته دا دی چې د وبا په وجه باندې مونږ هغه پروګرام اونکړې شو چې مونږ کوم هر کال کوو. هغه مونږ د ماشومانو لپاره د غي د فیملی او ممبر راشي او د پر مونږ د افطاری یو پروګرام وکړو. نو دا غي مقصد صرف دا وی چې دا غي یو پروګرام مشي دا غي یو تفریح مشي او یو هغه سره یو ملاقات یو موقع ته ملو شي. یو شی کلیر کما سوکنو الحمدلله د سوکنو زمکه په دې ډیر زرخیزه ده. په دې کې ډیر خلک کار کوي غریبانو لپاره. تنظیم چمکنی کار کوي. تاسو نور نن سبا مالت تنظیمونه جوړ شوي دي او موږ د دې سوشل میډیا باندې د دې تشهیر د لپاره نه کوو. نن سبا الیکشن نشه دي کې پولیټیکل یو دغه نشه او د الله د رضا لپاره یو کار کوو. کوشش هم دا وي چې کمپنی کې موږ سره ډونرز دي چې هغه خلکو مخې ته نه راځي. نو سوشل میډیا په تھرو هغه تم یو پتو لګي چې بای زموږ پیسې چرته روانه ده زموږ پیسې څنګه لګي زموږ پیسې په صحیح مقصد کې لګي کنه لګي. او دویمه خبره ده چې موږ کې دې شي یو انسپریشن یو خلکو ته ملو شي. ضروري نه چې موږ سره کار وکړي خو کې دې شي چې داسې یو بل تنظیم په سوکنو کې جوړ شي او هغه د غریبو خلکو د یتیمانو لاس نیوي وکړي. نو دې صرف مقصد دا دی. نو د دې یو پوزټیو انګل دا دی چې موږ کوشش دا دی چې د غریب سړي لاس نیوي شي د یتیمانو لاس نیوي شي. د ورکوټي اختر په دې لویه خوشحالۍ کې یتیمانان ماشومان یاد ساتل د ستاینې وړ ده. نعمت سبحان، چمکنی ټي وي، چمکنی.